حضرت عمر رضی الله عنه دا او یو سړی راغی مسلې ویني را روانې مسلې ویني عمر صاحب ته وایي وی بچي په سر باندې وایي په لرګي باندې په سر عمر صاحب پولیس ولېږه او پلار یې ولاړ او زوی ولاړ زوی ته وایي چې راته شو چې وی کتل دغه حالات ډېر بوره شپې ته کې تورې وې اوس خاصه مې چولې او یو غټ لرګي په سر په لاس نو عمر صاحب ته وایي عمر صاحب هغه زوی ته ولې وایي چې دا بچی دا بابا ستا شکایت لراغلی دی چې خپل بچی وواله بچی دا ولې واله پلار دی ولې واله هغه بچی ورته وایي دنه موږ تاسو وکړه زما په دمه د درې حق او درې وړه حق زما حساب کړل نو به حق زما دا چې دمه له خستمو کتلې اخلاق والا حسب والا نسب والا بشریت کې دا کف او دا سیال نه دي دا غره معتبر نه دا لازم سړی چې واده کوي په خپل سیال او په خپل کف کې وکړي دا سی بیکار نسب او خاندان کې بدی رشتہ نه ته چې سبا خلک بچو ته داغه د مو به مور خلک دا په پلان باندې د بچیو حق دغه نو وې دا سی بیکار خاندان کې فدا کړی دا یې خپل مخ یاد کړ چې ځکه له بهر تو زما ته خلک نه مور کې ورنه او دې دا چې د مال سره به کوي جوهل د مال جوهل به کوي جوهل په عربی کې ګونګټ ده هغه ګونګټ چې کله انسان غټ بول وو کې کنه پیشاب نو هغه کې چې کوم هغه ګندګي پیدا کیږي هغه ګونګټان هغه ته په عربی کې جوهل وې د مال د سره به کوي او کادا و چې د مال خستلو به کوي مسجدار به کوي عبد الله عبد الرحمن محمد دا څه خستلو به مال خو کړي دا د بچي حق باندې خلکا د یو شان نمونه په چې کپی ګرځي چې د بلار او د بچو یو شان تیرځي یو شان وزن کې ضروري نه ده استنو پکاره چلے کی روح بل اثري پیغمبر علیه الصلاه والسلام په اکثر خلکو ته پوښتنه کوستا شنو جنوب بلک غلطو غلبه فورا نو پته روح اثري امام حسن رضی الله عنه چې کله پیدا شو چا ورته یا رسول الله مسید شي ومن من راغ نور فاطمه الزهرا رضی الله عنها کرا یو بیبی را اسماء بنت عبیس رضی الله عنها غي ته وای ورشماله بچنګیرا و اخیر په کې ولې درې وست پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دوه مخ کول په یو وخت کې وتازان بلکې وته اقامت او بیا علي ته وای اے علي ما زمانه بچی نه دي شنو خو کړي هغه ته یا رسول الله حرب عربی کې جنگ ته وتی نه دا حسن دی او کلانا دا خو چې کوم دي خو خصلت او خو عادت دي دغه په وجه الله پاک د دوه کسانو د دوه جنگونو منځ کې چې کوم دي صلح پیدا کړي دوه جنگ به ختم او نو می بدل پیغمبر علیه الصلاه والسلام په خستخستلو نو آسان نو او خستلو یو خضر علی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته ورته فاستغفروا دی وتی ما برا پیغمبر علیه الصلاه والسلام فلا تزكوا انفسكم ځان پاکي مو بیانو هغه له نو بدل که حفصلو ولکه نو خستلو دا د بچی په باندې حق دی ګور خستلو ولې دی یو سړی عبد السلام نو عبد السلام نو وزوا سوچ کو چې زما په شان تنو می څنګه ولکه نو په بل بچی باندې یو بچی باندې انت سلام کې خود په بل باندې منک سلام کې نو یو شان وسنونه دا قتل چې کوم دي خستلو چې دا غي معنا مزیدار باندې خبرونه یو کس چې کوم دي مقبول نور باندې منحال وي خو اوس منحال څه ده اړو معنی نشته نو دا سي نو چې هغه معنا نه لري یا دا غي معنا غلطه وي دا سي نه خود ته نه بده باندې په باندې جوړ نو به خود دي او دریم دا چې کله زه پیدا شوی او د سلک خبر باندې پېښې وي کا دا چې د باندې سپارا راشته جوبان ته لګلې وي تعلیم را باندې کړې وي قران را تاسو کړې وي قال الله قال رسول الله ته خود لې وي نو دې څه چل کړ عمر صاحب ته خو څه چل کړ وایي چې خبره پېښې وي دا لرګي وسل لاس ویډیو کړ ویډیو را کړې او یو دوه بیان دي ته وی هغه مال را کړی د چې دا بشارات ابوزي جنگ یې او دا بیا هغه طرف دوباره راولي او جنگ طریقې نه ته خو دې نه کړه خپل کې جنگ کوي نو وی دا لږ چې ته وو د دې دوړو ویانو منځ را بغوا بس یو بلګي په خپل باغه خو حقيقي خلاصي برځي بس وی څه نه پراته خو دې خو یې نن افسوس خبردار چې زه پورته رالم نو زما مور خپل جنگ لګول دې دوړو یې مور خپل جنگ لګول نیمه ته خدای جنگ یو طریقه خلاصې دور اتله بل خو نه راتله دی بس ما راګي اوچت کو او هغه مې دې دوړو باندې اخلاص کو وی بد قسمتي نه دوا در سره
عمر رضی الله عنه ته فرمایي ګوره تا د بچي سم تربیت لري کړي کله د تربیت تا کړي وي سم طریقې سره دې بستر لپاره نن د خوشاله سبب دې بستر لپاره د سترګو یخوالي سبب د بستر لپاره د زحمت ذریعہ نه ګرځي اوس ضرور بچو تربیت بشي د بچو د ژوندۍ 3 مرحلې دي اته 3 یو د پیدایش نواله تر 9 کال او یو د 9 کال نواله تر 15 کال او یو د 15 کال نواله د ستا مرګ پورې چې کوم ژوندۍ د بچی نه 3 مرحلې د پیدایش نه تر 9 کال پورې بچی صرف غلامي ده لا روتیشا بلاشا آکارو کا دا کارو کا دکان تلاشا بازار تلاشا چې تو ته څه اقتصاد پکې منزل لاشا الا سبق تکینا الا چکم دی سبق پرې کې دا کارو کا چې تو ته څه اقتصاد پکې دا ستا غلام دنه نقال نبات تر 15 کال پورې بچی ستا غلام هم دی او ستا مشیر هم دی کله کله به تعالی مشوره کوي یره بابا دا کار دی ته د شوشي څنګه دغه وخت کې واستم لګه گزاره کې دغه د مشورې په قدردانی کې باجه کما کلی ډیر ځاتې زی بچي ولا مشوره ورکې دی وتی بس نه مشروع جوړ کړی دی دغه حوصله ماته کی هغه ته بیا مشوره نه خپل مشیر جوړ کړه خپل وټ کې والا چې هغه ته د خیر لار خي کدا هغه په مشوره کې خي هغه خیر وي هغه له نام ورکړه هغه ته په دغه حوصله افزایو کا او په دغه په مشوره کې خیر ني ورته په ګوته کې بچي د کار کې دا نقصان نه کنځري ورته وکړه پاسوي مو بدرت ته مو دې 2 مرحلو کې چې تا د بچی خیالو ساته کنه دا 3 مرحله او بیا ستا خیر ساتي او بیا ستا ادب په ستا احترام په بیا وستا د خیر کار لیکل نو د بچو ته خشته تربیت زمون دا آینده نسل دا زمون د دین واقداران زمون د دین محافظین دادي کله دې موږ سي تربیت وکړو زمون د دین په حفاظت کیږي او کله د دې سي تربیت کو نشو نو ګره زمون د دین بیاړو بیا شپږ په یورپ کې او په بهر ملکونو کې چې کوم مسلمانان دي دا هغه دونه بره حال دي دونه بره حال چې نوجوان نسل روله کېدو خپل جماعتونه خرڅ کړل وې دا زمون د پلار نیکه جهادو او هغه په سنو کول چې هغه په سنو کول مونږ په سکو خرڅ پلار نیکه مونږ نه کو بس اسیونه خیرات سره ساتره ولا اسلام ولا مسلمانه چې دا جمعه بچي نه پیدا چې دا جمعه ته دا وقف ځای رسول الله خاص یې خاص په دې وجه باندې بیا زموږ اولاد هم درسه دي ته جمعه ادب وایو دا د جمعه احترام ته وایو دا د الله کور دی په دې کې بشور نه کې په دې کې به چاته نه کې په دې کې به خبرې نه کې ادب وته